Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Stasu teacher engineer Kalimullah Haziriyam the lecture number 19 the Nibosh the element number 3 chikam chapter number 3 de age ki munga the 56 number slide puri page ki munga khabara tar kadi wa nan ba munga da age ki chikam nawi unit te aga ba mun shuru ko او پاره کې ان شاء الله مونږ ډېر څه زده کوو نو چې کوم د سیفټي ټرمز دي هغه په کې زده کوو لاست ټایم مونږ دا خبره کړې و چې پرسپشن څنګه کیږي د کم کموجن پرسپشن هغه افیکټ کیږي دا ټول دغه کازز مونږ ویلو چې کله مونږ ولې امپرووینګ هیزارد پرسپشن چې دی دا مونږ ولې امپروو کوو څه ضرورت دی دا مونږ په تفصیل سره ویلو نن لیکچر چې کوم لیکچر نمبر 19 دی او هغه شروع کیږي د element 3.4 چې کوم زموږ سره element نمبر 3 دی دا کې دا چپټر نمبر 4 دی او دا غي ټاپک ته دا موجود دی په سلاید نمبر 59 باندې او هغه د امپرووینګ هیلث اینڈ سیفټي بیهیویر اوس په مونږ د هیلث او سیفټي چې کوم بیهیویر دی پای کې به امپروومنت څنګه راوړو دا غي پر پسې طریقې کاری دا غي پر کم سټریټیجی او کم پالیسی اپناویږي چې دا غي په وجه باندې زموږ سره د هیلث او د سیفټي چې کوم بیهیویر دی چې کوم د نیگیټیو بیهیویر نه نیگیټیو کلچر نه موږ پازیټیو کلچر ته پازیټیو بیهیویر ته بوتلی شو نو دا غي د لپاره به مونږه تفصیلی خبره په دې چپټر کې کوم دا ډیر زیات اهم دی سلاید نمبر 60 کې دا د منیجمنت کمټمنټ مطلب چې کوم منیجمنت دی هغه چې کوم کمټمنټ کوي کوم اراده هغه کوي نو دغه کې بسونه کمټمنټ دی دغه کې بسونه دغه فولفلمنت کیږي هغه بسونه هدا پوری هغه او به کوي او دغه څه ضرورت دی securing management commitment is essential دا وی چې د منیجمنت کمټمنټ اسنشل پدې دی ضروری پدې دی چې مونږه منیجمنت کو او هغه سره مونږه په خپل باندې دغه د ایفا کېدو او دغه د پوره کېدو په خپل باندې مونږه سم تګو داونه کو دغه د لپاره مونږ کار نه کوو نو مين چې بیا غ منیجمنت هغه نشي فولفل کېدی او التبه منیجمنت نه التبه مس منیجمنت دی التبه د سکاري چې په یو ټایم باندې خلک د دې خیال ساتي چې منیجمنت سمو شو بل ټایم باندې بداغه اډو د امپروومنت خیال نه ساتي لکه فار ایگزامپل تاسو لن مثال دا درکم چې کله چرته خادي نو مو چې د سې د کمیټه ډېر خلک راټول کړي نو پاغي کې په غونډه شفتونو کې ډېر خلک خپل سرویسز ورکي بیا چې چاته پراپر کار نه ولا شوی نو بس هغه یوم سیټ تشي بلوم سیټ تشي هغه منیجمنت ټیم چې دی هغه چونکی کمټمنټ دا غوي نه نو بس هغه سیټ تشي او هغه بیا هغه کار ته چې کم کس ولاړی هغه خپل زینا لری شي چې کله لری شي نو هغه کار مس منیجمنت شکار شي بل طرف ته کومګه وګورو شادي حالي نو پاغي کې چونکی ریسپانسیبিলিټي د منیجمنت کمټمنټ چې یار فار ایگزامپل دا 5 ټیبل با دا به د پرسن A کاری دا نور 5 ټیبل به د پرسن B کاری اوبه د کیر کوي هغه کې دته څه کمیږي نه غو ته دی راوړي هغه ته بالکل فرام ویری بیګینینګ ټو دی لاست ټایم پورې هغه ولاړی او هغه د منیجمنت کمټمنټ خیال ساتي نو په هغه وجه باندې هغه پروګرام ډیر په احسن طریقه باندې وشي ځکه چې کم هم منیجمنت کیږي دا سر په کمټمنټ وی زمونږه چې هغه به د اول سر نه د اخر پورې دغه د ایفا کېدو او دغه د پوره کېدو پوره کوشش کوو senior managers provide leadership and motivation کوم چې سینیئر منیجرز نو هغه لیډرشپ پرووایډ کوي هغه موټیویشن پرووایډ کوي هغه خلکو ته لار خي هغه چې کوم دی د دې کوشش کوي چې هغه خلک موټیویټ کړي چې په سیفټي باندې راشي چې هغه د سیفټي میجرمنت شروع کړي او د سیفټي د پاره چې کوم پی پی ایز پرووایډ کیږي یا د سیفټي حواله سره چې کوم انسټرکشن راځي چې دا پوره خیال ساتل شي هغه د دغه کمپلاینس د پاره لیډرشپ پرووایډ کوي موټیویشن پرووایډ کوي نیډز کلیر پالیسی پرایورټیز اینڈ ټارګټس بل هغه د لپاره به د منیجمنت کمټمنټ د لپاره به کلیر پالیسی پکاري چې د سینې چې نن یو پالیسی دا او سبب بل پالیسی دا نه کلیر کټ پالیسی پکاري یا د سې پالیسی نه چې هغه د ګومګو شکاري چې فار ایگزامپل نن به موږ دا کارو په سبا او بیا ګورو نه دا پالیسی به هغه به کلیر کټ وي او هغه یونیورسل وي چې هغه اپلیکیبل وي
priorities and targets په سیټ کوي چې یاره کم ټارګټس دي مونږ ته دا ټارګټس دي دا په دې بیس باندې به مونږ کار کوو نو انشاءالله مونږ به خپل مقصد ته او خپل نصب العین ته ورسو. اوس یو سړي ځان ته ټارګټ نه ایښودي نو هغه خو د سره هغه منزل ته رسېدی په دې نشي چې هغه ته مخکې معلوم نه دی چې ما ته کم ځای ته تلل دي. نو په لایف کې مونږ ته ټارګټ چې کوم دی هغه د هغې سیټینګ پکار دی، مونږ ته پریارټي سیټ کول پکار دي. دا دې خبر دي دا په خپل ډیلی لایف کې پکار راځي. د چا پریارټیز نه وي، پریارټیز مطلب دی چې کم کار ما ته مخکې کول پکار دی کم وروسته کول پکار دي. او چا ځان ته لایف ګول نه سیټ کړي، چا ځان ته ټارګټ نه سیټ کړي نو هغه به خپل منزل طرف ته څه قدمونه اوچت کړي. کمیټمنټ کیسکیډز ډاون تھرو دی ارګنایزیشن، مطلب دا چې کیسکیډ مطلب دی کمیونیکیشن، چې دلته به یو پراپر په منیجمنٹ کمیټمنټ کې به حاصلېږي چې هلته د ټاپ نه ډاون طرف ته زمونږه کمیونیکیشن هغه کانوی کېږي. ما مخکې دا خبره کړې چې یاره که یو ډېره ښه پالیسي جوړه شي خو چې هغه د ټاپ دپاره وي او ډاون طرف ته هغه کانوی نه شي نو مینس چې دغه پالیسي ناکامه پالیسي ده او دغه منیجمنٹ کمیټمنټ چې کوم دی ناکامه منیجمنٹ کمیټمنټ دی، بلکې دا منیجمنٹ کمیټمنټ اډوپ کېدی نشي نو دغلته به بیا زموږ سره منیجمنٹ په پراپر انداز باندې نشي فلفل کېدی. او دې لپاره به ریکوایر ویزیبل لیډرشپ، مطلب دا چې لیډرشپ خلکو ته معلوم وي چې یار دا زما منیجر دی، دا زما سینیر منیجر دی، دا زما چیف ایگزیکټیو دی، دا زما سپروایزر دی، چې دا خپل لاندې کم کسان چې دي هغوی ته معلوم وي دا ټاپ ټو ډاون چې کوم دی دا یو پراپر کمیونیکیشن سیستم وي چې دی یو بل سره میل میلاپ وي، چې دی یو بل سره د هغې پہچان یو بل پیژني. سلایډ نمبر 61 کې یو سینډیکیټ ایکسرسایز دی او دا ډېر ښکلی ایکسرسایز یې ښودلی دی او زه هم دا غواړم چې دا تاسو په خپل الفاظو کې ولیکئ چې فار ایگزامپل ان ا ګروپس ډسکس دی لیډرز دیټ یو هیو ورکډ ویت، تاسو د مختلف لیډر سره به کار کړي نو وټ میډ دیم ګډ آر بیډ لیډرز پارټیکولرلی آن هیلث اینډ سیفټي. په هیلث اینډ سیفټي حوالې سره چې کوم دغه لیډرز وو نو دې کې ښه خوبه یې سوي او بدې خوبه یې سوي، دا به تاسو پین آوټ کړئ، دا به تاسو راواخلئ او تاسو یو ارګنایزیشن فار ایگزامپل تاسو په کار کړی دی نو چا کې چې کار کړی نو خو ډېره ښه خبره ده، هغه به ډېر په ښه احسن طریقه باندې لیکلی شي. چا کار نه کړی نو هغه هسې امیجاین کوي، هغه هسې کنسیډر کوي چې یاره زه یو ارګنایزیشن به واخلئ فار ایگزامپل یو کیمیکل فیکټري ده، یو کیمیکل انډسټري ده هغه یا سیمنټ فیکټري ده، هغه کیس سټډي په ذهن کې راوله او هلته فار ایگزامپل ته یو لیډر سره کار کوي نو د هغه ښه خوبه یې څه کیدی شي او بدې خوبه یې څه کیدی شي دا به تاسو پین آوټ کوئ. From here think about what managers can do to demonstrate their commitment to health and safety. بیا د دغې په حوالې سره چې کله دا ګډ هیبټس د دوسه دي بیډ هیبټس دي نو تاسو به هغه ډیمانسټریټ کړئ چې یاره هغه د هیلث اینډ سیفټي کمیټمنټ حوالې سره څونه هغه سینسیر او څونه حده پورې هغه د هغې فلفل کېدو کوشش کولو. سلایډ نمبر 62 چې دی نو دا ویزیبل کمیټمنټ. اوس ویزیبل کمیټمنټ په موږ ته د هغې ډیمانسټریشن څنګه کېدی شي؟ behaving safely themselves، مطلب دا دی چې یو سړی دی هغه په خپله باندې د سیفټي خیال ساتي نو دلته به موږ ویلی شو دلته ویزیبل کمیټمنټ دی، دلته دی د منیجمنٹ کمیټمنټ سره دی کمیټډ دی، دی هغه فلفل کېدو کوشش کوي. involvement in the day-to-day management of safety, for example attending safety meetings. داسې دا چې کوم ډے ټو ډے سیفټي منیجمنټ کیږي نو دی په هغې کې انوالو دی، دی په هغې کې حصه اخلي، دی چې کوم دی سیفټي میټینګ چې دی هغه اټینډ کولو کوشش کوي، دی مختلف کارونه کوي نو په هغې وجه باندې دا کوم منیجمنٹ کمیټمنټ دی دی په هغې کې ښه طرف ته روان دی، دی د منیجمنٹ کمیټمنټ سره هغه یو ځای دی، دی د هغې سره یکسا دی. taking part in safety tours and audits، بل چې کوم سیفټي ټورز کېږي اډټس کېږي دی په هغې کې مې څه اخلي نو چې دی په هغې کې څه اخلي لرنینګ به کوي نو مین چې دی د منیجمنٹ کمیټمنټ سره هغه یکسا دی، یو ځای دی، دی د هغې سره یو شانتي کار کوي. پروموټینګ activities to improve safety، بل مختلف داسې اکټیویټیز کوي چې د هغې په وجه باندې سیفټي امپروف کېدی شي، د هغې دپاره دی کار کوي نو مین چې د منیجمنٹ کمیټمنټ سره دی کمیټډ دی، دی په هغې لاره باندې لګیا دی کار کوي.
enforcing the rules بل چې کوم رولز دي ډیفاین شوي دي د هیلث اینڈ سیفټي ارګنایزیشن له طرفه کوم د سټینډرډز ورکړي شوي دي د هغې رولز د امپلیمنټ کېدو د کوشش کوي نو مین چې دلته ویزیبل کمیټمنټ دی. سلاید نمبر 63 چې دی دا ډیسپلینری پروسیجرز دي. سم ټایم رولز آر بروکن. څه ټایم داسې کېږي چې کوم رولز ریګولیشن ډیفاین شوي دي نو هغه ماتېدو خلک کوشش کوي هغه بروک کوي هغه چې کوم دی ماتوي نو امپلایز می انډیجر themselves or others. د دې په وجه باندې به څه کار کېږي چې کوم امپلایز دي نو هغه ځان په خطر کې چې نور خلک هم په خطر کې اچوي. ignoring issues can result in injuries. یا په یو ځای کې ایشو موجود ده او د هغې د اګنور کېدو کوشش کوي. فار ایگزامپل یو ځای کې موبلین توی شوي دي او د دې خبرې خطر ډیره زیاته ده چې دلته په دې باندې سلیپري کېدی شي نو هغه دا اګنور کوي چې بسې به توی شوي وي نو دې په وجه باندې به څه کېږي انجري به کاس کېږي. sometimes it is necessary to use discipline to enforce the rules. بیا به چې چېرته څوک د ډیسپلین خیال نه ساتي نو هلته به تو بیا خامخا ډیسپلینري ایکشن به اخلي هلته د رولز فالو کېدو دپاره به تو خامخا ایکشن اخلي د هغې دپاره به تو دا کوشش کوي. بیا سلاید نمبر 64 چې دی نو هغه وایي who would you discipline. اوس په تو څوک په ډیسپلین کې راولې کم کم خلکو د ډیسپلین به خیال ساتي نو پای کې یو څو کیس سټډي ورکړې ده. For example, a supervisor who orders the team to cut corners to save time. یو سپروایزر دی هغه دې خبرې آرډر ورکوي چې یاره دا ځای په زر کټ کوي چې ټایم بچت شي چې یاره زه په دې ځای باندې په شارټ کټ لاره باندې ځم نو مې چې دې دا شارټ کټ لاره دې فالو کوي او هغې کې مخکې هغه لاره چې کوم دی هغه روټ انډینجر وي. دویم نمبر یو اگزامپل یې بل اخیستی ریکلیس فورکلیفټ ټرک ډرایور. اوس چې کوم فورکلیفټ ډرایور ټرک ډرایور دی هغه ریکلیس دی کیرلیس دی نو هغه به مونږه د هغه خلاف به مونږه ډیسپلینري ایکشن اخلو هغه به مونږه رولز ریګولیشن انفورس کېدو په هغه باندې کوشش کوو چې دې چې کوم ریکلیس ډرایوینګ کوي نو مې بي چې د دو په وجه باندې بل کس چې دی هغه د انسیډنټ د اکسیډنټ شکار شي هغه د انجري شکار شي هغه ته چې کوم دی ډیث واقع شي د هغه لاس خپه مات شي. دریم نمبر پرسیسټنټ پرینګسټر مطلب دا دی چې یو کس دی مستقل مزاح کوي هغه د خپل کار سره سنسیر نه دی مستقل مزاح کوي نو داسې کس په مونږه څنګه پوه کوو د هغه خلاف په مونږه څنګه ډیسپلینري ایکشن اخلو هغه مونږه په دې خبره باندې قایل کړو چې باید ته د خپل کار سره سنسیر شه که نه سنسیر کېږي نو چې په کار د هغه خلاف نور کوم ډیسپلینري ایکشن اخیستل په کار دی هغه وشي. An office worker who repeatedly fails to wear PPE when in the factory area. بل یو کس دی چې هغه په دې خبره باندې عادي شوی دی چې کله دی د فیکټري ایریا ته را داخلیږي او دی PPE چې کوم دی پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس د هغې د اغوستو کوشش نه کوي او هغه پیل کېږي په دې خبره کې هغه اغوندي نه هغه په دې باندې انسیسټ کوي اصرار کوي چې یاره زه نه اغوندم نو دی به دوه مونږه ډیسپلینري ایکشن د دو خلاف به مونږ څنګه اخلو. A maintenance worker who does not isolate machine as the job was only 10 minutes. اوس داسې ده چې یو ورکر دی په یو ماشین باندې کار کوي او ماشین باندې 10 منټس کار وکړله او بس بیا په کار و چې 10 منټ نه بعد هغه بند شوی وي او دی وایي چې بس یې به چلیږي به نو دا به چلیږي لکه مونږه دا ریکلیس دا کیرلیس دا کارونه مونږه په خپل کورونو کې ډېر زیات کوو. مونږ وایي فار ایگزامپل بجلی ده ای به مړه ماخوا سم اوس کېږي زه ولې دا بجلی بنده کړمه ګیس لګېدلی دی بس یې به نو هسې 400-500 روپۍ بل لازي دومره پیسې نه دي بس یې به لګېدلې به یې که نه دا زموږ قومي فریضه هم ده چې مونږ به چېرته نه کوم ځای کې چې لایټ فار ایگزامپل په استعمال کې نه دی پکار ده چې مونږ کمرې نه راوځو چې لایټ بند کړو د هغې پکې بند کړو مونږ وګورو چې چوله لګېدلې ده پکار ده چې هغه مونږ بند کړو ځکه چې دا زمونږ هیلث اینډ سیفټي ته د دې نه هیزرډ شته دې کې دا خطر شته دی چې یار فار ایگزامپل ګیس لګېدلی دی مې بي چې دا ګیس لاړ شي بیا دوباره راشي هغه انکانشیس شي سړی مې بي چې دغلته څوک ترې راوځي او دغه نور څه شیزونه دی نه ور واخلي دا به هم د خپل ځان دپاره هم د خپل ځان سره هم ښه کول دي او بل لا چې د ګورنمنټ سره هم ښه کول دي چې مونږه هغه وایي چې بجلی بچای اپنے لیے اور قوم کے لیے. سلائڈ نمبر 65
کمپیټنټ سټاف پسو کې نو کمپیټنټ دا خبره مونږ بار بار کړو چې کیټ والا مونږ خبره کړې وه چې نالج وسري ایبیلیټي وسري ټریننګ وسري او ایکسپیرینس یې دغه کس نو دې ته به مونږ کمپیټنس پرسن وایو. Competent manager هغه منیجر چې understand the implication of their decision on health and safety بل داس هغه منیجر چې کم هغوی دا خبره پوهیږي په دې باندې چې یاره زه به کمې فیصلې په کم ټایم باندې د هغې امپلیکیشن د هغې د امپلیمنټ کېدو هغه به زه امپلیمنټ کوم په دې خبره باندې پوهیږي دې ته موږ وایو کمپیټنټ منیجر. افټن ا ویکنیس او دا یو کمزوري هم وي. Competent staff څوک دی enables job to be done safely. Competent staff په هغه سټاپي چې هغه په سیف انوایرمنټ کې په سیف پروسیجر باندې سیف ورک کوي نو دې ته به موږ وایو competent staff. Slide number 66 communication. اوس مونږه کمیونیکیشن کوو مونږه خپل میسج مخکې کانوی کوو نو هغه په کم طریقه باندې کیږي. په دې کې یو اولنی کار دا راغستی انډیویجوال اکټیویټي. List as many methods of communicating in the workplace as you can think of, splitting your list into. دی وایي چې تاسو د یو اکټیویټي وکړئ چې تاسو کمیونیکیشن په کم طریقه باندې په ارګنایزیشن کې کولی شئ. لکه موږ چاته میسج پاس کولی شو، موږ چاته په ریټن کې یو خبره کولی شو، موږ چاته په اشارو کې کولی شو، موږ چاته په ګرافیکس کې یو خبره کانوی کولی شو. نو دا د کمیونیکیشن مختلف میتھډز دي. اوس په نیکسټ سلایډ کې موږ د هغې ایډوانټیجز او ډس ایډوانټیجز په تفصیل سره وایو. سلایډ نمبر 67 چې دی نو دا په دې کې کمیونیکیشن اولنی کمیونیکیشن ټایپ چې دی هغه وربل کمیونیکیشن دی. اوس د وربل کمیونیکیشن په دې کې دوه کالمز ډیفاین کړي دي. یو د هغې لیمیټیشن څه دي او بیا د هغې فایدې څه دي، نقصانات یې څه دي او فایدې څه دي. اولنی د وربل کمیونیکیشن نقصان دا دی چې لینګویج بیریر دی. یو کس دی په پښتو باندې پوهیږي او دلته دوسر کمیونیکیشن چې کوم دی هغه په چاینیز کې کیږي نو دی خو چاینیز باندې پوهیږي نه او هغه بل پښتو وایي یو چاینیز وایي نو دا لینګویج بیریر شو. نو موږ وایو چې دا وربل کمیونیکیشن کې دا مسله کیدی شي چې زه چاته یو خبره کوم په چاینیز کې هغه پوهیږي په پښتو باندې نو دا خبره زه داسې ډایرکټ هغه ته نشم کولی. وربل کمیونیکیشن هغه چې کم موږ اورلی وایو چاته موږ چاته په وینا باندې کم کمیونیکیشن کوو نو دغې ته وربل کمیونیکیشن وایي. جارجن ویل کېږي امبیګوس ورډز ته. فار ایگزامپل زه وایم چې پی ای پرسنل اسسټنټ بل کس د دې نه دا مطلب اخلي چې پی ای پرسنل اسسټنس ٹھیک شو دا مطلب دی اخلي. بل دی اخلي پی ای مطلب دی پاکستان، بل د پی ای نه مطلب اخلي چې پروټیکټډ ایریا کنه. دغه شانتي مختلف ورډز کې دي شي نو دا هر یو کس د دې نه ځان مطلب اخلي. دا هم د وربل کمیونیکیشن مسله ده. دا پای کې دا لیمیټیشن دي یو کس ته چې پی ای ویر از پی ای کنه نو هغه به وایي چې یار پی ای نه مطلب دی چې پرسنل اسسټنټ پروټیکټډ ایریا څه مطلب دی اخلي. strong accent dialect اوس مختلف الفاظ دي چې په یو لینګویج کې یو شانتي ویل کېږي بلکې بل شانتي ویل کېږي نو دا په وربل کې څه چاته وایم چې یار یو خبره داسې کومه چې هغه نه بل شان مطلب اخلي نو دا strong accent شو چې اوازونه د هغې بدلي. بیکګراوند نایز پکې راځي. اوس زه چاته اواز کوم او دونه شور دی په یو ارګنایزیشن کې په یو کمپنۍ کې یو کارخانه کې چې زه ورته وایم چې فار ایگزامپل مشین بند کا او هغه هلته مشین ښه تیز کړي او دلته پکې چا لاس راغلی نو دا مطلب دا چې د هغه نقصان راغی. وربل کمیونیکیشن کې دا مسله راغله. پور هیرینګ زه ورته وایم چې یار مشین بند کا او هغه مشین ښه تیز کړي نو مطلب چې دا د هغه د غوږونو مسله ده، غوږونو اورېدو پرابلم دی. امبیګویټي پکې مطلب دا دی چې خبره باندې پوهیږي نه او هغه خبره امبیګوسي شکوک و شبهات والا خبرې. مس انفارمیشن پوره انفارمیشن ورته میلاو نشي. فارګټ انفارمیشن یې هیر کړله. نو ریکارډ بل دا دی چې د وربل کمیونیکیشن کې څه ریکارډ نشته دی. دا یو خبره وکړله نو د دې هېڅ ریکارډ نشته دی. پور کوالټي ټلیفون آر پی ای پی ای مطلب پیچنګ سیسټم.
پور کوالټي داسې ده چې فار ایگزامپل ټلیفون سیسټم دی او هغه وایرلس دی او هغه ټیک کار نه کوي، یا مونږ وایو چې فار ایگزامپل اس سی بی ای چا اغوستې ده سیلف کانټین بریتینګ اسسټنټس دا اپریټس دا هغه اغوستی دی او هغه ورته وایي چې یاره 15 منټ بعد که زه تا ته دا بټن ووهمه او دا بټن کلر ریډ شو نو مطلب یې چې ما راوباسه، او هغه بټن واله خو هغې کار نه کولو نو هغه اواز به رانه راتلو نو بس سړی فار ایگزامپل پای کې هغه ډیت واقع شو. نو دا د وربل کمیونیکیشن دا نقصانات کېدی شي. فایدې څه دي؟ دا به صحیح پرسنل خبره چا سره کولی شي، کویک دی، ډېر زره طریقه ده، بس لکه زر راشه یا لکه دا ویسه، نو دا ډېر زر طریقه ده، دا ډېر کویک طریقه ده، ډایرکټ طریقه ده د کمیونیکیشن. چیک انډرسټینډینګ لکه تا ته په دې خبره پوه شوې هغه چې او یس پوه شوم نو مینس چې ما دا خبره پراپر هغه ته ورسېدله. فیډبیک د هغه نه فیډبیک اخیستی شي، هغه ته ویلی شي چې یاره ته ما دا خبره ته ورسېدله، هغوی ما ته راورسېدله، زه ورته یم چې یاره اوس په دې سره مزید دا کول پکار، هغه وایي چې او زه به داسې وکړم یا نه شم کولی. دا مونږ د باندې په وربل کمیونیکیشن مونږ فیډبیک اخیستی شو. شیر ویوز چې کوم یو بل سره ویوز دی هغه مونږ شیر کولی شو. اډیشنل انفارمیشن پکې مونږ ورکولی شو. باډي لینګویج چې دی په هغې باندې مونږ یو سړی د وربل کمیونیکیشن په تور باندې ډېر اسانه پوه کولی شو. دا مونږ د وربل کمیونیکیشن د هغې ډرابیکس هم ووایي او د هغې میرټس هم ووایي. سلایډ نمبر 68 کې دا د ریټن کمیونیکیشن. اوس د ریټن کمیونیکیشن لیمټ څه دي او د هغې لیمیټیشن څه دي، ډرابیکس یې څه دي او میرټس یې څه دي. اولنی ډرابیک چې کوم د دې دی انډایرکټ دی، مطلب دا چې زه چاته لیکم نو هغه به هغه ته کله رسي، نو دا انډایرکټ کمیونیکیشن دی. په وربل کې خو دا و چې موږ چاته ډایرکټ خبره کولی شوه، ټایم پکې لګي ډېر زیات. اوس ما لیټر رسي فار ایگزامپل خبره ډېر زیات اهم ده او زه ویم چې یار سبا له ما میټینګ کال کړی دی او هغه لیټر هغه ته 3 ورځې بعد ورسېدو، نو مینس چې هغه ته هغه د میټینګ هغه فعالیت هغه کوم ټایم چې و نو هغه نه تېر شو. جارجن ایبریویشنز پکې استعمالېدی شي چې یاره زه داسې یو لفظ ولیکم چې په هغې باندې هغه نه پوهېږي. امپرسنل دی هغه صحیح کس ته ونه رسېدو. امبیګوس پکې راتلی، امبیګوټي پکې راتلی شي چې خبره واضحه نه وي ډېره زیاته. مې ناټ بي ریډ لوستلو قابل نه وي، داسې ګډوډ لیکلي کړي چې هغه فار ایگزامپل د ډاکټرانو هغه لیکلي چې څوک پرې نه پوهېږي. لینګویج بیریر دی، یو کس هغه پوهېږي په پښتو باندې او دی ورته په چاینیز کې لګیا دی، نو دا به هم لینګویج بیریر دی، دی نه به هم مسله جوړېږي. recipient may not be able هغه د ریډینګ قابل نه وي، لوستلی نه شي. نو امیجیټ فیډبیک په هغې باندې فیډبیک هم زر نه شي اخیستی. کین ناټ کوېسچن په دې کې په ریټن کمیونیکیشن کې د کوېسچنز هم نشي کولی ځکه چې هغو ته لیټر کړی دی ډایرکټ خو سره دی نه. امپیرډ ورجن مطلب دا چې نظر څه مسله ده، نو دا هم په ریټن کمیونیکیشن کې مسله کېدی شي. اوس د دې فایدې څه دي؟ نو پرمنټ ریکارډ، ته چاته لیټر وکړې نو ستا سره باقاعده یو ریفرنس نمبر راغی، ستا سره ریکارډ کاپي افیس کاپي به ستا سره پاتې شي. تا پکې بل چاته کاپي کړې ده نو هغه کس دې هم په دې باندې ګواه کړو چې یار ما ده ته په دې موقع باندې دا ریټن کمیونیکیشن مو سره کړی چې دا کار داسې مه کوه، تو داسې کړی دی نو دی ریسپانسیبل دی. کین بي ریټن کیرفولي فار کلیریټي، بل دا دی چې موږ دا کیرفولي چې دی دا لیکلی شو، دا په اسانه باندې لیکلی شو، په خپل الفاظو کې لیکلی شو. واید ډسټریبیوشن ریلیټو چیپلی، بل دا دی چې په ریټن کمیونیکیشن کې تو چاته یو میسج کانوی کی نو هغه به په اسانه باندې نور خلک هم په هغې نه انفارم کېدی شي. نو دا د ریټن کمیونیکیشن د هغې ایډوانټیجز او د هغې ډس ایډوانټیجز مونږ په تفصیل سره بیان کړله. سلایډ نمبر 69 باندې ګرافیک کمیونیکیشن دی. ګرافیک مونږ وایو چې هر یو شی چې هغه مونږ ته داسې د شیپ په فارم کې کارټون په شیپ کې راځي نو دا ګرافیک کمیونیکیشن دی. اوس د هغې لیمیټیشن څه دي، ډرابیکس څه دي او میرټس څه دي، دا اوس مونږ دلته په تفصیل سره وایو. ویری سیمپل، لکه سیمپل دی، دونه ډېر قصې قطارې پکې لیکل نه دي. ایکسپینسیو هم دی، بورډ به جوړې ودرې به نو هغه میبي بروک کېدی شي، څوک پټولی شي، نو ایکسپینسیو هم دی. may not be looked at، هغه شانتې په نظر باندې نه راځي. سیمبل آر
pictograms may be unknown this pictograms دی پکې د سیمبل دي چې هغه unknown دي څوک پوهیږي نه فیډبیک د هغې نه شي اخیستی چې یاره اوس ما تا ته بورډ لګولو تا دې نه څونه فایده حاصله کړله دې کې فیډبیک څه دی تا دې نه څه مطلب حاصل کو نو کوېسچنز پکې نشي کولی امپیرډ ویژن څوک ووایي چې یاره ما ته په نظر باندې صحیح نه راځي نو دا د هغې لیمیټیشن شو خو میرټس یې ډېر زیات دي آی کیچینګ دی چېرته چې بورډ لګېدلی موږ ګورو په دې موډونو کې بورډ لګېدلی نو موږ انډرسټینډ کړو چې یاره مخکې څه خطره ده یا مخکې چې کوم دی فالینګ سټون فالینګ ایریا ده یا جمپ دی یا موډ دی یا لیفټ طرف ته موډ کېدل یا رایټ طرف ته موډ کېدل دی یا دغلته مخکې سټاپ دی نو دا موږ ته ډېر په اسانه باندې د بورډونه په نظر باندې راځي ویجوال دی په نظر باندې په اسانه راځي کویک ټو انټرپریټ دی مونږ د دې نه په اسانه انټرپریټ کولی شو موږ ته مطلب حاصلولی شو نو لینګویج بیریر پکې نشته دی څه د لینګویج خطره پکې نشته دی چې یاره دا سیمبلز دی په امریکا کې هم خلک پوهېږي په پاکستان کې هم خلک پوهېږي په انډیا کې هم خلک پوهېږي جارج ان فري دی مطلب دا چې داسې نه ده چې یو سیمبل دی نو فار ایگزامپل په دې تصویر کې تاسو ګورئ چې دا یو کس دی او بیلچو سره د من چې مخکې ورکینګ شروع دی یا په دې لاندې دغه کې پکچر کې دا شو کېږي چې دا ماشوم دی زنانه ورسره ده هغه دا کراسینګ ایریا ده خلک په دې ځای باندې کراس کېږي اوړي دا روډ کراس کوي روډ کراس ایریا ده conveys a message to a wide audience نه دی پکار دا چې کوم کتونکي دي واچر نو د هغې لپاره د دې نه ډېر زیات یو میسج میلاویږي ځکه چې دا تصویر دی نو تصویر خلک اوري نه تصویر ته خلک ګوري دا آډینس نه دی پکار دا لوکینګ پکار دی یا واچ پکار دی سلایډ نمبر 70 کې اوس کمیونیکیشن میډیا کم ده په کم طریقه باندې خپل کمیونیکیشن هغه مخکې سپریډ کولی شو مخکې رسولی شو نو هغه پوسټرز دي د پوسټر په ترو باندې مونږ یو خبره مخکې رسولی شو ویډیوز دي فلمز دي د هغې په ترو باندې مونږ خپل میسج خلکو ته کانوی کولی شو میموز دي ایمیلز دي مونږ نن سبا سوشل میډیا ډېر زیات استعمالو فیسبوک دی واتساپ دی انسټاګرام دی مختلف دا داسې سورسز دي چې په دې باندې مونږ میسج خلکو ته ډېر په اسانه باندې کانوی کولی شو امپلای هینډ بکس دي چې کوم ریټن هینډ بک لیکلی کېږي په هغې باندې مونږ خبره کار نوی کولی شو ټول باکس ټاکس دي چې کوم خبرې پې مونږ خلکو ته کوو فار ایگزامپل اف ام ریډیو ده په دې باندې مونږ میسج خلکو ته کانوی کوو نور ادر سورسز دي چې مونږ په هغې په ترو باندې خپل میسج ډېر په لږ وخت کې ډېر خلکو ته هغه رسولی شو سلایډ نمبر 71 چې دی کنسلټیشن وذ ورکرز دی ورکرز سره به مونږ کنسلټیشن څنګه کوو often a legal requirement to consult with workers اوس به مونږ د ورکر سره د لیګل چې کوم کار دی د هغې حوالې سره به پکې ورسره مشوره کولی شو کنسلټیشن از ا ټو وے پروسیس کنسلټیشن کې فایده څه ده دا مین تیم د دې خبرې دا دی چې مونږ د کنسلټیشن په وجه باندې یو بل اورېدی شو ته زما خبره اورېدی شي زه ستا خبره اورېدی شم زه چې کوم خبره کانوی کومه ته په هغې کې ما ته پوینټس راوباسلی شي چې دا پوینټ داسې نه دی دا داسې دی نو په هغې تر باندې ته ما ته دا خبره را رسولی شي نو دا ټو وے پروسیس دی managers inform workers of plan etc and listen to employee concern د دې په وجه باندې منیجر چې کوم دی هغوی د خپل پلان حوالې سره ورکر خبرولی شي او بیا که د ورکر په هغې کې څه کنسرنز وي څه کمپلینټس وي نو هغه خپل منیجرز ته هغه را رسولی شي نو دا څه دی ټو وے پروسیس دی بیا سلایډ نمبر 72 چې دی میتھډ اف کنسلټیشن دی کنسلټیشن مونږه بیا په دوه طریقو باندې کولی شو ډایرکټ کنسلټیشن دی او بیا تھرو ورکر ریپرزنټیټیو دی ډایرکټ کنسلټیشن دا دی چې امپلایر ټاکس ټو ایچ ورکر اینڈ ریزالو ایشوز کوم امپلایر چې دی نو هغه یو دغه ته ورځي ورکر ته چې بھائی ستا څه مسله ده یا یو کس دی هغه ډېر ښه کار کوي موږ ورته ووایو چې یاره څه ریزنز دي چې یار ته دونه یو ښه کار کوي او دونه په لږ ټایم کې دونه ښه پروډکشن ورکوي د هغې څه وجه ده یا یو کس دی هغه کار نه کوي او هغه چې کوم دی پی پی ایز نه اغوندي هغه نور د سیفټي خیال نه ساتي نو موږ هغه ډایرکټ اورېدی شو چې یاره څه وجه ده نو ډایرکټ کنسلټیشن ډېر زیات بهتره ده ځکه چې په دې په ترو باندې موږ هر یو ورکر هغه انډیویجول د هغه ویوز اخیستی شو د هغه سجیشن او اپینین د هغې نه موږ ځان خبرولی شو
through worker representatives for example 15 کسان دي د هغوی ځان له یو نماینده جوړ کړو چې یار زموږ د خبره تو کانوی کا نو دا د ورکر representative شو د هغه په تر باندې د خبره مخکې کانوی شوله. Committee is formed to represent workers. Regular meeting to discuss and resolve issues. Member may have rights in law. دې کې دغه چې کوم ممبرز دي نو هغې پوره دوی ته حق حاصل دی چې دې دا خبره د یو کس ته ورسوي او دا یو کس چې دی هغه چې مخکې خبر رسوي نو دا د 4-5 کسانو مجموعي طور باندې دا خبرې. سلاید نمبر 73 کې typical issues to consult on. اوس په دې کې کم ایشوز راتلی شي. Introduction of new measures affecting health and safety. اوس نوې پیمایشي نوې پروتوکول نوې پیرامیټرز راغلله چې د هغې په وجه باندې health and safety افیکټ کیدی شي نو هغه په کنسلټیشن کې دا ایشو راتلی شي. appointment of new advisors. نوې advisor واغستلی شوله. یو advisor مخکې یو شانتي و بل شانتي و د یو کنسلټیشن یو شانتي و د بل د کنسلټیشن پروسیجر بل شانتي دی نو دا د سره کنسلټیشن چې دی هغه افیکټ کیدی شي. health and safety training plans کې مخکې ټریننګ پلانز مخکې یو شانتي ټریننګ کنډکټ کېدو اوس بل شانتي ټریننګ کنډکټ کېږي. مخکې سیفټي ټریننګز به یو کال کې اوپیره کېدل اوس 2 کاله بعد هم نه کېږي. مخکې فار ایگزامپل ټریننګ به 2-3 ورځې اوس بالکل داسې یو ګنټه 2 ټریننګ وي نو دا مختلف ایشوز دي چې د هغه په کنسلټیشن باندې افیکټ کېدی شي او د هغې په وجه باندې کنسلټیشن متاثره کېدی شي. introduction of new technology. نوې ټیکنالوژي راغله د هغې سره زمونږ کنسلټیشن چې هغه ډسټرب کېدی شي. سلاید نمبر 74 چې دی کوپریشن اینڈ کنسلټیشن. اوس کوپریشن او کنسلټیشن مونږ څنګه کوو نو د هغې په وجه باندې که کوپریشن او کنسلټیشن کېږي نو نیګیټیو کلچر به څنګه د هغې باندې اثرات پوي د هغې او په پازیټیو کلچر به د هغې څه اثرات دي. Informing means beside informing the employees still not cooperating. تا employees خبر کړل چې PPs اغوندئ هغوی بیا PPs نه اغوندي نو دا څه دي دلته نیګیټیو کلچر پروموټ کیږي دلته نیګیټیو کلچر هغه د هغې فروغ کیږي هغه چې کوم دی هغه پروان چړهویږي هغې ته نیګیټیو کلچر دی دلته. تا ورته ووایي چې دا سایټ دی تاسو چې کله کار کوئ ډیګینګ کوئ تاسو چارچاپیره دی نه سیفټي ټیپ تاسو خوروئ دلته تاسو سیفټي کونز لګوئ او هغوی د هغې خیال نه ساتي خو بس هغه په مخه ډیګینګ کوي هغوی کنده راکني او په هغې کې څوک راوغورځېدله نو دلته مینس چې دلته باوجود د انفارمینګ هغوی هغه شانتي کمپلاینس نه کوي نو دلته نیګیټیو کلچر دی. ډیکټوریل اپروچ. بل نیګیټیو کلچر خو یو دا انفارمینګ د امپلایزو چې امپلایز خبر شوله او هغوی په هغې باندې عمل درآمد نه کوي. بل طرف ته داسې ده چې نیګیټیو کلچر په دې باندې هم فروغ کېږي په دې باندې هم د هغې پروموشن کېږي چې یو سړی دی او هغه وایي چې نه هر قیمت باندې به زما خبره منلې کېږي که ټیک ده او که غلطه ده زه به فار ایگزامپل تاسو ته لایټ نه در کوم لایټ سیسټم نشته او تاسو بیا هم د شپې کار کوئ د شپې دپاره چې کم نور اکوپمنټ استعمالیږي د ورکرز دپاره هغه نشته دی خو تاسو بیا هم دا کار چې دی دا به تاسو کوئ نو دا نیګیټیو کلچر دی دلته کوپریشن نشته کنسلټیشن نشته دی هلته به چې کوم امپلایز وي هغه به انسیف وي او هلته به کار چې دی په ټیک ټاک طریقه باندې نه کېږي. بیا پازیټیو کلچر به څنګه چې کنسلټیشن پراپر کېږي د یو بل خبره منلې کېږي دلته پازیټیو کلچر وي ورکر پکې انوالو وي نو دلته پازیټیو کلچر وي چې هغوی په یو خبره کې انوالو وي هغوی پوه وي چې یار دا کار زموږ د بهترۍ دپاره کوي او هغوی په کتاب خپله بنډاره کې انوالو کړل. کله چې هم ورکر په یو کار کې انوالو شي نو مینس چې هغه په هغې کې انټرست ساتي او چې کله په دې کې انوالو شي نو هغه په خپله باندې هغه کار چې دی هغه ځان خپل یو پارټ ګڼي نو هغه په هغې باندې په خپله عمل درآمد کوي نو دلته پازیټیو کلچر پروموټ کېږي. سلاید نمبر 75 کې وټ از ټریننګ. ټریننګ څه شیز دی؟ ټریننګ مونږه د هیلث اینډ سیفټي په کانټیکس کې دا مونږه د دې تعریف کوو چې د پلان formal process of acquiring and practicing knowledge and skills in a relative safe environment. په یو سیف انوایرمنټ کې چې کوم د سیفټي دپاره چې کوم نالج د هغې دغه کېږي پلانینګ کېږي هغه پراپر کنوی کېږي حاصلیږي نو دغې ته ټریننګ ویلی کېږي. یو پیره زه بیا د دې تعریف کوم چې د سیف
نو هیلث او سیفټي انوایرمنټ دپاره چې کم نالج دی هغه نور خلکو ته رسول او په هغې باندې پلانینګ کول دې ته ټریننګ ویل کېږي. A trained person will therefore be a competent. چې کوم trained person وي نو هغه competent وي، د هغه سره به knowledge وي، هغه کې به کار کولو قابلیت به وي، هغه train دی چې کله training حاصل شي نو هغه سره experience دی، چې experience ولري نو موږ وایو چې دا a competent person دی. training څه شي دی slide number 76 چې دی نو dramatic effect on safety related behavior د دې په health او safety باندې خاص اثرات وي. کوم ځای کې چې د ټریننګ کلچر وي هلته پراپر ټریننګز کنډکټ کیږي، سیمینارز کیږي، کنفرنسز کیږي، نو هلته به خلک ډېر زیات زده کړه کوي، هلته به د خلکو سره ایکسټرا نالج وي، ځکه چې ټریننګ چې څوک پرووایډ کوي نو هغه ډېره کافي سټډي کړي، نو هغه په لږ ټایم کې د خپل ټول سټډي نچوړ دی کم چې آډینس دي نو هغوی سره هغه شیر کړي. without training workers try to do their jobs. چې کله ټریننګ نه وي نو څه چل به کېږي بای کاپینګ ادرس، د بل هغه بیډ هیبټس به دې کاپي کوي، په هغې باندې به یو کس په غلطه لار باندې روان دی دی هم په غلطه لار رواني، یو کس په شارټ کټو باندې کار کوي دی هم په شارټ کټو باندې کار کوي، یو کس د پی پی ایس خیال نه ساتي دی هم نه ساتي، نو دا به څه چل کېږي چې ټریننګ نشته دی نو دلته به خلک په غلطه لار باندې رواني. by doing the job the way they think is best. هر یو سړی په خپل مرضی باندې کار کوي چې یاره زه خو په دې طریقه باندې کار کوم نو دا بیسټ طریقه ده، دا صحیح ده، او نور به ورته پته نه وي چې یاره دوسته چونکې ټریننګ نشته، پوهه ورسره نشته دی نو دی په غلطه لار باندې روان وي. سلاید نمبر 77 چې دی هغه دی ټریننګ helps workers to understand. ټریننګ څه هیلپ کوي؟ هیزرډ اینډ ریسک. چې کله ټریننګ وي که نه نو بیا به تو هیزرډس هم پیژنې، ریسک هم پیژنې چې به کم شیز کې پوټینشل ټو هارم څونه دی، کم شیز کې ریسک څونه دی. رولز اینڈ پریکاشنز، رولز او پریکاشنز باندې به پوهې، د هغې په طریقه باندې به پوهې چې کم شیزونه رولز دي، کم داسې دي چې احتیاطي تدابیر په کم شیز کې څنګه فالو کېدل پکار دي. ایمرجنسي پروسیجرز کم دي نو په هغې باندې به تا ته ټریننګ میلاو شوي نو ته به هغه ټیک ټاک طریقه باندې فالو اپ کولی شي. limitation and restrictions، کم limitation دي، کم ځای ته ماته تلل پکار دي، کم ځای ته ماته تلل نه دي پکار، کم کار چې دی هغه ماته فلفل کول پکار دي، کم کار نه دي فلفل کول پکار، نو دا ټولې خبرې به په نالج کې راځي، خو د څه په وجه باندې د ټریننګ په وجه باندې. ټریننګ ډېر زیات مست شي، په خپل هم ټریننګ حاصلوئ، نور خلکو ته هم ټریننګ کانوی کوئ، د اوسه پورې چې مونږ کم خبرې زده کړلې نو پکار ده چې تاسو خپل ماشومان په کور کې مثال هغوی ته تاسو یو ټریننګ کنډکټ کړئ. تاسو که یو ارګنایزیشن کې کار کوئ نو خپل چې کوم ورکرز د هغوی سره ټریننګ کنډکټ کړئ. تاسو په یو سکول کالج کې هلته خپل ټیچران کېنوئ، ماشومان کېنوئ، سټوډنټان کېنوئ، هغوی سره ټریننګ کنډکټ کړئ. تاسو په حجره کې نو هلته هغه خلک کېنوئ چې یاره ما سره دا سیفټي دا ټریننګ راغلی دی، راځئ چې زه ستاسو سره دا نالج شیر کوم، دا به ستاسو په کار راشي، تاسو به په خپل کورونو، حجرو، جوماتونو کې به سیفټي معیار کولی شئ، د هغې به امپلیمنټیشن کولی شئ چې کله تاسو ټریننګ حاصل کړئ، او د هغې په وجه باندې به زموږ تھرو آوټ چې څونه کمیونټي ده، څونه سوسایټي ده، نو هغه به ټول چې دی هغه به پازیټیو کلچر طرف ته لاړ شي، هغه به بهترۍ طرف ته لاړ شي. اوس سلاید نمبر 78 چې دی ټریننګ اپرچونټي. وین ډو یو نیډ ټو ټرین، کم خلک به تو ټرین کړي نو هغې کې اونلی انډکشن ټریننګ. انډکشن چې کله نیو امپلایز ته واخیستله نو هغوی ته به ټریننګ ورکړي او دې ته ویل کېږي انډکشن ټریننګ، ځکه چې هغه د هغه ارګنایزیشن په پروسیجر نه دی پوهه، هلته چې په کم طریقې باندې کار کېږي په هغې باندې نه دی پوهه، نو په کار ده چې هغه ته پراپر ټریننګ هغوی ته ورکړی شي. جاب چینج. was job change or new hazard following a change in job. په جاب کې چینج راغی نو هغه په کار چې هغه خلک مونږ ټرین کړو چې یاره مخکې تاسو دا جاب کو، اوس تاسو دا جاب بدل شو نو دلته د ریسک ډیر زیات دی، دلته هیزرڈس ډیر زیات دي، نو د دې هیزرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کے کام کریں گے، ہم اس طرح کی سیفٹی کا خیال رکھیں گے، اس سائڈ کو جائیں گے، اس سائڈ کو نہیں جائیں گے، نو د دې ټول خبرو باندې هغه پوهه کول. process change. New hazard associated with new way of working. ما دا خبره مخکې هم ډیفاین کړله چې اوس د کار کولو طریقه بدله شوه، نو په کار ده چې مونږ د هغې سره د هغې مطابق امپلایز له ټریننګ ورکړو چې هغوی د دې نوي کوم چې وی اف پروسس دی، وی اف ورک دی چې هغې نه هغوی خبري.
نیو ټیکنالوژي راغی، نیو هیزارد اسوسییټډ وذ پلانټ اینڈ مشینری، یو نوی مشین راغی چې هغې کې ډېر زیاته خطره د دې ده چې هغه فار ایگزامپل په هغې کې ویکیوم ټیوب دی چې هغه خلک ځان طرف ته راکاږي. اوس په مونږ هغې نه څنګه ځان بچ کوو. یا یو نیو مشین دی چې په هغې کې شاکس پکې ډېر زیاته راتلی شي، هغې کې مونږ څنګه ځان بچ کوو. یا یو نیو مشین راوړی شو هغه ډېر هیوي دی، هغه ډېر زیات وایبریشن کوي، نو په هغې باندې مونږ څنګه چې کوم دغه دی امپلایز دی هغوی په هغې باندې څنګه پوهه کوو، نو هغې لپاره د ټریننګ ضرورت دی. نیو لیجسلیشن، نوی قانون راغی، نو موږ چې نوی قانون راشي پکار ده چې موږ د هغې نه خپل امپلایز پراپر خبر کړو چې په هغې باندې ورته ټریننګ ورکړو چې یاره رولز ریګولیشن مخکې داسې وو اوس داسې دي، موږ به د دې مطابق کار کوو. چې دا خبرې موږ په خپل ډیلی لایف کې امپلیمنټ کړو نو موږ خپل کور هم سیف کولی شو، موږ حجره جومات هم سیف کولی شو، موږ بازار دفتر او پوره ارګنایزیشن موږ د دې په وجه باندې پوره سوسایټي موږ هغه سیف کولی شو. Training slide number 79 چې دی training needs analysis. Factors to be considered include the type and function of the organization. وس ټریننګ به مونږ چاله په کم طریقو باندې ورکوو، نو چې مونږ د ارګنایزیشن د هغې قسم وپېژنو دا کم ارګنایزیشن دی، دا یو کیمیکل فیکټري ده، دا یو سټیشنري کمپني ده، دا سیمنټینګ فیکټري ده، دا یو نارمل ارګنایزیشن دی، دا سمال ارګنایزیشن دی، دلته 500 خلک کار کوي، دلته 5000 خلک کار کوي، دلته 100 خلک کار کوي، د هغې مطابق به هغوی ته ټریننګ ورکوو. د هیزارد اینډ ریسک پروفایل، اوس هلته څونه خطره ده، څونه هلته چې کوم دی انسیډنټ شوي دي، د هغې مطابق به ټریننګ ورکوم. دا اکسیډنټ هسټري اف دی ارګنایزیشن دا ما دوی بره پیرامیټر کې هم دا ډیفاین کړل چې د هغې اکسیډنټ هسټري به ګورو، د هغې مطابق به ټریننګ ورکوو. there may be statutory training requirements، هلته به قانوني چې کوم د رولز ریګولیشن مطابق ټریننګ زونه هغه هم ورکوو. The level of training previously provided together with the detail of which employee have been trained and when. بل موږ به دا خبره ګورو چې دلته مخکې کم ټریننګونه ورکړی شوي دي، کله ټریننګونه ورکړی شوي دي، چې کم امپلایز ته ټریننګ ورکړی شوی دی، نو هغې مطابق به بیا موږ ګورو او مخکې به بیا د دې خبرې انالیسیس کوو چې دوی له اوس کم قسم ټریننګ مخکې کنډکټ کول پکار دي. سلاید نمبر 80 پوسټ ټریننګ اکټیویټیز. اوس چې کله ټریننګ وشو د هغې نه بعد به څه کېږي، مینټین ټریننګ ریکارډز، چې کوم ټریننګ وشو د هغې ریکارډ ځان سره مینټین شي. چې فار ایگزامپل په 12 سپتمبر باندې یو ټریننګ وشو، په هغې کې دا کسانو دا سیشن او دا ټریننګ هغې اټینډ کو او د هغې نه دونه خلک مستفید شول. carry out evaluation of effectiveness، څونه خلکو ته د دې نه فایده ورسېدله. look for indicators such as reduce incidents، چې دا ټریننګ خلکو ته کانوی شو نو څونه انسیډنټس د هغې په وجه باندې کم شوله. increase awareness، څونه خلکو ته awareness آګاهي د دې په وجه باندې ورسېدله. improved compliance to rules، چې کوم رولز ریګولیشن و د هغې مطابق خلکو څونه تعمیل کول شروع کړله، نو موږ ته به د ټریننګ نه د دې خبرو اندازه بیا لګي. دا ګروپ اکټیویټي ده، نو دا به تاسو په ځان لا په تفصیل سره وګورئ او ډیټیل سټډي په دې باندې حاصله کړئ. بیا سلاید نمبر 82 چې دی نو نیو امپلای انډکشن ټاپکس. اوس په تو کم انډکشن نوی امپلایز ته واغستله نو کم ټاپک به ورته هغه د هغې سلیکشن کې هیلث اینډ سیفټي پالیسي باندې به پوهه کې، ایمرجنسی پروسیجر باندې به پوهیږي، فرسٹ ایډ څه شیز دی، ویلفیر فیسیلیټیز څه دي، سیف موومنټ څنګه کیږي، انسیډنټ ایکسیډنټ ریپورټینګ څنګه کیږي، کنسلټیشن ارینجمنټ څنګه کیږي، سیفټي رولز څه دي، پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ څه ته ویل کیږي، سیف ورکینګ پرمټ څنګه حاصلیږي، ریسک اسسمنټ څنګه کیږي. دا ټول چې دي دا مونږ څه مخکې ویلي دي، څه پر روان سلایډز کې په تفصیل باندې موجود دي. زمونږ نننی لیکچر چونکې ډېر زیات هغه کافي اوږد شو، ما ته اندازه کېږي چې هغه د 30 منټس نه هم اوښتی دی، او چونکې ټاپک داسې و چې هغه په منځ کې ما نه شو پرېښودی، او داسې ټاپک ما نن پړاو کو چې هغه ټاپک چې دی هغه ستاسو په خپل ډیلی لایف کې په کار راځي. دا سیفټي تاسو په خپل کور، حجره، جومات، بازار، دفتر کې د امپلیمنټ کولی شي. د دې په وجه باندې چې کوم نننی لیکچر مونږ ووایي نو د دې په وجه باندې تاسو خپل کور، حجره، جومات دا سیف کولی شئ، خپل بازار سیف کولی شئ، خپل دفتر او ارګنایزیشن سیف کولی شئ. دا د هر چا دپاره ضروري دی، د هر چا دپاره پکار دی. نو تاسو دا لیکچر چې دی بار یې واورئ او د دې نه د ښه زده کړې کوشش کوئ. اوس ورکئ خپل ټیچر انجینیر کریم الله اجازت، په لوی الله سپارم د الله په امان.